سلامونه ملګرو. پی ټی آی په سپریم کورټ کې یو ډېر غټ درخواست جمع کړی دی. پی ټی آی په سپریم کورټ کې د 26وی آئینی ترمیم خلاف درخواست دائر کړی دی. کم 26وی آئینی ترمیم چې د مسلم لیگ نون حکومت کړی دی، خپل حکومت ته ریلیف ورکولو دپاره، خپل ځان دپاره اسانتیا پیدا کولو دپاره کم آئینی ترمیم چې مسلم لیگ نون کړی او د هغې خلاف اوس پی ټی آی باقاعده په سپریم کورټ کې درخواست ورکړی دی او په دغه درخواست کې پی ټی آی 3 خبرې لیکلي دي، 3 نه بلکې 4 خبرې غټ غټ پوینټونه لیکلي دي. یو پوینټ خو دا دی چې آئیني کمیټې چې کومه ده، چې کوم ججز تعینات کړي دي، نه چې څومره هم فیصلې کړي دي، هغه فیصلې د کالعدم شي. مطلب د یو آئیني کمیټې جوړه کړه چې د خپل ججز ورچولي د خپل خوښې، نو چې څومره هم فیصلې کړي دي کالعدم شي. خپل 26وی آئینی چې څومره هم اقدامات دي د کالعدم شي. 26وی آئینی ترمیم د ټول اقدامات کالعدم شي. بل دریم نمبر، پارلیمنت د آئین خدوخال نشي بدلولی. پارلیمنت چې کوم دی هغه په آئین کې ګوتې نشي والی، هغه آئین نشي چینج کولی. مطلب چې څومره هم پارلیمنت د آئین کې ګوتې وهلي دي، نو دا د هم واپس کالعدم قرار کړی شي. او عدلیه چې کوم دا د هغې حق بنیادي دی، مطلب عدلیه بنیادي جز دا دی چې هغه به آزاده وي. نو چې اوس عدلیه آزاده نه ده، نو بیا آئیني ترمیم نشي کېدی. مطلب عدلیه ته ایکول رایټس نه دي میلو، عدلیه آزاده نه ده، نو بیا څنګه د آئیني ترمیم کړی دی، نو دغه آئیني ترمیم دی کالعدم قرار شي. دا پی ټی آی په سپریم کورټ کې باقاعده درخواست دائر کړی.